بیا ملګرو په دې کې چې کومې ماشومانې بچ شوي دي نو هغوی په کومه طریقه باندې بچ شوي په کرک کې چې پرون کومه افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې وه نو ډېر زیات ملګري میسیجونه کوي چې نوید بھائی د هغه چې کوم زموږ خویندې دي نو د هغوی څه چلو شو نو پوره ډیټیل سره د کرک هغه ورور شریک کړي پرون چې کوم ورور ماته ویډیو رالیږلې وه نو پوره ډیټیل سره په دې ویډیو کې एकदम خو هغه ورور یو ځلې بیا دغه عاجزانه ریکویسټ وکړو چې نوید بھائی زموږ چې کوم پښتانه دي نو مهرباني وکړه چې هغوی ته ووایي چې یاره د دعاګانو اپیل ته وکړه چې دعاګانې ډېرې زیاتې وي دې سیټ کې تاسو دا ویډیو کتلی شئ ملګرو چې دغه سکول مخې ته په دغه ټایم کې کومه غوغا وه په هسپتالونو کې کوم حالات وو 11-22 ټیمونه هغوی غریبانانو خپل همت کاره کړی دی هغوی ته هم زه سلام کوم چې په دغه ټایم کې دغه ماشومانو ته ځان را رسولی دی او دا ماشومان یې په ټایم باندې هسپتال ته وړي دي هغه تعداد ملګرو 106 ته ورسېدو پرون ویل کېدل چې د 25 نه 40 پورې ماشومان دي خو دا تعداد ولې 106 ته ورسېدو ملګرو دا تعداد ځکه 106 ته ورسېدو چې کومو ماشومانو په سکول کې اوبه څښلې وي او هغوی کور ته لاړل په چوټۍ کې چې کوم پریکټیکلونه هغوی خو موجود وو خو چې کومو ماشومانو چوټي شوې وه او هغوی کور ته لاړه نو ګنټه نیمه بعد په هغه ماشومانو په کور کې څه چل شوی دی نو تقریبا 106 تعداد یادېږي چې 106 ته دغه تعداد ورسېدو او درې چې کوم زمونږ خویندې دي کومې ماشومانې دي نو ویل کېږي دا چې هغه پکې هم وفات شوي الله جل شانه دې د کور خلکو له د زړه صبر ورکړي خو دغه نور چې کوم ماشومان یادېږي ملګرو 30 په دې کې داسې ماشومان دي چې د هغوی حالات ډېر زیات خراب دي او هغوی د کرک نه پېښور ته را ټرانسفر کړل پېښور هسپتال ته یې راوړل باقي چې کومې ماشومان دي نو دغه ورور ماته دا خبره وکړه چې نوید بھائی هغه چې 106 کوم تعداد دی نو دغه ټولې ماشومان داسې دي چې هغه اوسه پورې بېهوشه دي په خپله باندې څه خوراک نشي کولی نو د دې مطلب دا چې د دغې ماشومانو زندګو ته اوس هم خطره ده دغه ټینکۍ کې چې کومې اوبه وي ملګرو نو مختلف قسم لیباټریانې دي هغوی د ټیسټونو دپاره ویوړي ویلی کېږي دا چې یاره دې کې چا زهر ورچولی دي نو دومره بدبخته خلک په دنیا باندې شته دی دومره ذلیله خلک په دنیا باندې شته دی چې دغه سکول ته به په دې سوچ باندې وروړېدل چیرې مونږ دغه ټینکۍ ته زهر ور واچو د څه دپاره د دې ماشومانو زندګي د ختمېدو دپاره دغه ذلیلې دپاره هم خیرې وکړئ چې الله جل شانه یې نس او نابود کړي ځکه هغه ورور ماته دا خبره وکړه چې نوید بھائی په دې کې داسې ماشومان دي چې د هغوی میندې د هغوی پلاران په هغوی باندې څه چل کېږي او رالویږي بېهوشه کېږي ځکه اولاد دی هر سړی د خپل ځان اسره کړي چیرې زما ماشوم بېهوشه پروت وي نو زما به څه حالات وي نو دغه ذلیله چې کوم کار کړی دی نو مونږ عاجزانه ریکویسټ کوو دا ویډیو شیر کوئ چې په فیسبوک باندې بله خبره نه وي د دې اپیل نه چې دغه کسان دې زر تر زره ګرفتار کړی شي او دوی له دې داسې سزا ورکړی شي کومې سزاګانې تېرې شوې دي چې هغوی ته هم نفرت وکړي داسې قسم سزا دې هغوی له ورکړی شي نو هغه ماشومان 106 چې کومې ماشومان دي نو وایي هغه اوسه پورې بېهوشه دي بیا ملګرو په دې کې چې کومې ماشومان بچ شوي دي نو هغوی په کومه طریقه باندې بچ شوي پرون نه چې په کولر کې کومې اوبه پرتې وي یعنې د ټینکۍ نه په دغه ټایم نه دي راوړلی شوي او هغه اوبه کومو ماشومانو څښلي دي نو هغه ماشومان بچ دي بیا چې کومو ماشومانو د دغه ټینکۍ نه په دغه ټایم کې کولر راډک کړی دی او کلاس روم ته یې راوړی دی نو کومو ماشومانو چې د هغې کولر نه اوبه څښلي دي نو هغه 106 ماشومان هغه اوس هم بېهوشه پرتې دي نو الله جل شانه دې په دغه ماشومانو باندې خپل رحم او فضل وکړي او دغه والدین چې په دې وخت کې په هغوی باندې قیامت دی نو الله جل شانه دې ورته د زړه صبر ورکړي دغه هم ملګرو چې کوم نوي اپډیټ و هم ستاسو سره شریک کړل چې کله هم نوي اپډیټ میلاویږي نو انشاءالله العزیز د دغې واقعې نه به تاسو مونږ خبرو چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي الله په امان